السلام علیکم. نن 28 مئی 2024 دی. هم په دې ورځ په 28 مئی 1998 پاکستان خپل اولنۍ اټمي دماکې کړې وې چې د هغې نه پس پاکستان د دنیا ساتوه اټمي طاقت او د اسلامي دنیا اولنۍ اټمي طاقت جوړ شوی. نن د وزیر اعظم د حکم مطابق په ټول پاکستان کې چوټي ده. زما په خیال په دې ورځ باندې په کار داسې وه چې دا یو موټیویشن جوړ شوی وی د چوټۍ په ځای په دې کې داسې تقریبات پکارو چې په هغې باندې ماشومانو ته په سکولونو په کالجونو کې هغه داسې موټیویټ شوی وی او داسې پروګرامونه شوی وی چې هغو دا په ذهن کې ایښی وی چې که موږ د دنیا مقابله کوو نو هغه موږ په ساینس او په ټکنالوژي کوو. ساینس او ټکنالوژي د نن سبا یو انتهایی اهم ضرورت دی او په دې میدان کې مخکې تله د یو قوم دپاره د یو ملک دپاره انتهایی ضروري دي. که چېرې موږ په ساینس او په ټکنالوژي کې مخکې یو نو موږ به د دنیا د ترقي یافته قومونو او ملکونو په سب کې ولاړ یو. نو په دې ورځ باندې د چوټۍ په ځای زما په خیال په کار داسې وه چې په دې ورځې ټول قوم ته دا ترغیب ورکړی شوی وی چې دا د خوب ورځ نه ده بلکې دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې موږ له نور هم محنت پکار دی، نور هم موږ له ترقي په دغه میدان کې پکار ده چې موږ د ترقي یافته ملکونو د هغه قومونو مقابله وکړی شو. نو که داسې شوی وی نو دا به ډېره زیاته ښه وی، دا به د ملک لپاره هم د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره وی او د دې قوم دپاره به هم وی او موږ به د دنیا د هغه څپونو مقابلې کولو جذبه به په موږ کې پیدا شوی وی کوم چې په ساینس او په ټکنالوژي په میدان کې زموږ نه ډېر زیات مخکې دي او هغه قومونو ترقي کړله. نو د دغه ترقۍ دپاره دا ضروري وه چې نن موږ خوب نه وی کړی، موږ چوټي نه وی مانځلی، بلکې موږ داسې موټیویشنل داسې سکالرز او داسې د هغو په بنیاد باندې دې ورځې ته موږ د مخکې نه تیاري کړی شوی وی چې هغه قوم دپاره داسې تقریبات منعقد شوی وی چې هغې په سټوډنټانو کې په دې قوم کې دا جذبه راوستی وی چې موږ له ترقي کول پکار دی او چې ترقي کوو نو موږ به د ساینس او ټکنالوژي په میدان کې ترقي کوو نو هله به موږ د ترقي یافته ممالکو یا د قومونو په سب کې ودرېږو او د هغو مقابله به کوو. نو دا یو گزارش وو، خو چونکې نن د چوټۍ ورځ هغو مانځلې ده نو زما په خیاله به ډېر زیات ښه پوهېږي په دې خبره چې ولې هغه چوټي کوي.